نخې دي بلکې د رسول الله د ملګرو نخې هم لیکلي شوي دي. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. کله چې د حضرت عمر په زمانه کې د مسلمانانو کمانډر ورغه چې په بیت المقدس حمله وکړي نو لوی پادریان ورته راوتل چې د جنگ ضرورت نشته تخپل خلیفہ ته دعوت ورکړه چې هغه راشي کومه هغه په مخ کې هغه نه خولې دي چې کوم دمغه آسماني کتابونه بیانې جنگ نه کو کنجانې بدر کودر د مسجد اقصی او صخره کنجانې والے کمانډر حضرت عمر ته خط راولېږلو چې جی د دې خلک خدا وایي چې امیر المؤمنین نه په خپله باندې راشي کومه وپېژندو حضرت عمر غلام د ځان سره یو غلام دا بادشاہ نه چې شپېته موټرې ته مخکې رواني او اوس هم یېرېږي چې اوس ما کپاړه څوک کوي اوس په دغه کارونه کوي کړي دي. حضرت عمر یوازې د غلام سره د حجاز نه روانېږي او چې کوم دی نو ځي تبوک و معان او عمان او رسی بیت المقدس. حضرت عمر به په اوښ باندې سورو لږ مزل بچو شو بچې او دره به اوښ کوز بشو ته سور شه بچې ستړی غلام به سور کو. کله به د ساربانۍ کار حضرت عمر کولو موار به نیولی او کله به هغه تر دې چې بیت المقدس رانږدو شو او مسجد صخره او د مسجد اقصی ګمبتونه ښکاره شو نو حضرت عمر الله اکبر وی دغه ځای ته مکبریه وایي دې ته د تلی بیت المقدس کې ما پنځلس سره دې تېرې کړي لیکن کم دی نه چې ښکاره شي دا دی لکه د مصري په دې باندې په دې غر چې لوګو دې راوښي دا خټک نامه ټوله ښکاره شي موږ هغې ته باب الخټک وایي باب الخټک او چې اپر شي بیا د عمل نه ښکاري ډېر خوند کوي د شپې چې په دې غر داسې ګوري دا لوی علاقه روښانه ښکاري نو خټک څرګند شي باب الخټک. نو حضرت عمر الله اکبر دینه مخکې بیا لږ مسافت دی د غلام وخت راغی چې بره سور شه غلام یې ټوله دنیا هغه د مخامخ راوتي ده دې درته هم سور شه بس ستا باري ده د دې اټې نه کوم غلام بره په اوښ باندې سور دی حضرت عمر موار نیولی دی هغه غټ غټ پادریان چې ګوري د مسلمانانو کمانډر ته وایي چې یاره دا سړی چې اوښه باندې سور دی ده کې نښې نشته. کمانډر ډېر ګبراو شو نو خبره جنګ ته راځي دی ما سره جوړېدو کو وکړه لیکن چې لږ نږدې شو کمانډر ورته ووایي چې حضرت عمر خو دا موار نیولی دی هغه غلام ته هم خلکو سلامونه کولو غلام اصلي سړی دا دی دا چې موار یې نیولی بس چې راغی پادریانو سره مصافحه وکړه دقسې کنجانې ورکړه سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل. نو دا رسول الله مبارک نخیم په کتابونو کې لیکلي وي په مدینه کې یو یهودي تقریر کوي چې د نبی آخر الزمان زمانه نږدې ده یو هلک ورته وي نښې به سي دې تورې سترګې دي غنم رنګې دی او قد چې کوم دنه متوسط دی ویښته مبارک داسې دي پوره تعریف کوي دیجی کله به راځي وي بچیا که ته ځوانۍ ته ورسېدلو ته به یې وویني قدرت کوله څو کاله پس هغه بچی ځوانۍ ته ورسېدو او رسول الله مبارک مدینې منورې ته تشریف راوړو دغه ځوان ورغی هغې بوډا یهودي چې کومې نښې بیانې کړې وې هغه ټولې په رسول الله مبارک کې موجودې وي منډې کاږې بابا تیرا بابا رښتیا خبره دې کړې وه هغه سړی راغی که نه 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 هغه دا نه ده د هغه سترګې شنې دي او ویښتې سره دي او دا اوس فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به وی پیژندو چې دا نبی آخر الزمان دی لیکن بیا د هغې چې کوم دی نو انکار وکړو. الله تعالی د هغې چې کوم دی نو ذکر کوي ولا تشتروا بآیاتي هغه نښې د رسول الله مبارک چې په تورات او په انجیل کې وي هغې بدلې کې مالی په مقابله د آیاتونو د ما کې ثمنا قلیلا لږې پیسې طالبان هم ډېر رواني یاره چې که څوک ډېرې پیسې را کوي نو بیا خیر دی والمه
دا سر پکو تکو والا دے طالب دار طالبان دا اعتراض کے دا سے اعتراض دے یعنی جی کہ سمن کثیر نو بیا خیر دے احمقا سمن قلیل بویا یو فقیر رہے پا دارالعلوم کے دا طالبانوں نے چنداو کا او یو 50 روپئی ورطا پا خیرات کی جمع شوی نو کدا دے طالب نے یو ٹیٹ دا فقیر نے یو ٹیٹی پیسہ پریوتا نو پرواہ پہ نہ کئی لکہ 50 روپئی دے اگے مقابلہ کے پیسہ سنا دیو سڑی 0 روپئی تنخواہ دا یو سلو رنیستے رکشو پر پاسے خپا نرے دا امریکی دیو خدای بیڑا غر ککی کدا غدری سلور سمندری جیادون غر چینو سپروائی دا پی لوی مملکت و حکومت تے نو سمن قلیل مراد دا خدای سمن قلیل دے قل متاع الدنیا قلیل قل متاع الدنیا قلیل دنیا دی طول اسمان نظمو کو تولی دکلنا چی دا اسمان نظمو کیو دانیدان پہ اٹولا دنیا دا دی مقابلے کو بے آخرتی نو کو سو طول دنیا ہم پا آیاتونو در کئی گورے بدل نکتا چاپلار بدل کی طول دنیا حسن بصری بسوی سبیوی یاد کری دی الدنیا بحدا فیہا الدنیا بحدا دا در تذکر میں یادوئی اس مولیان شوئی اس دا دی وقت نشتا چی بیا بے خیر دے چرتا یاد کو ناراض طالب وئی خیر دے مڑا بیا بے یاد کم نا وقت یاد کر فوقت یاد کر حلق المتصوفون حلق المتصوفون سوچ چی سوف کئی سوف احفظ ذالک سوف اطالع الكتاب بعد ذالک تکے اور تنیا دیگنو فوقت پانے شے یادوئی در تیمہ ترجمہ کدیر کوشش ہو کئی خدای بدل تا تمام علوم آسان کی دکتا دا تمام علوم معدن و منبع دے ثمنا قلیلا حسن بصری بوی الدنیا بحذافیرہا الدنیا بحذافیرہا حافظ ابن کثیر دا حسن بصری قول للترا نقل کردے دے چا الدنیا بحذافیرہا تمام دنیا ہم کو سوک در کئی چلا قرآن مجید یو آیت گورے بدل نکی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ خاص کر زمانہ یری گئی لا رہبانیت فی الاسلام تقوی خشید تقوی رہبانیت سے دے جرجیس ہوما پقبل عبادت خانہ کے سنڈگان دے رکھڑیو کنا سنڈگانی اسم دیر عیسائیان راہبان پزنا کے مبتلائی پزنا کے اور دا انگریزان دمرا آرامیان دی دا غی پاک دامنی بیانے چے نا جی داتا سو سخت پاک دامنی چے کم دانا بیانے عیسائی بادشاہ مسلمانانو تو ہوئی چھ ما تسوک مولا را ولی دا ما دا راہبانو سر دے چھ کم دنو مناظرو کی دا غی ورطا یو عالم منتخب کو عیسائی بادشاہ ہوئی چھ دا ما دا دی شاہی محل دروازہ کی بلا وڑا دروازہ جوڑا کئی چھ سڑے راضی چھ دا سی ٹیٹی عالم راضی اگر چیو قتل چیرہ مخامق بادشاہ و داغ سر تمام ساقفہ و پادریان ناس کی او جاسی جکاوی دل نو شائق و پشا ورداخل خدا پشا بادشاہ پادریان تر تکڑا شئی بولا سمامولی بولا نخکاری تکا پشا را دیمائی ماتا برکو کی راگن یک دم بادشاہ تے ہوئی چھ کیف الحال کیف انتم کیف ازواجکا و کیف اولادکا دا بادشاہ سنگے جی طبیعت مخد ہے کور کے خیر خیریت کے بیبیانی دی خیری راہبانو تیڑو قتل ازما دا راہبانو تا تسنوے پدے جی صلاح او یا رجی تا سر پا خبرو مشغول شما راہبانو تا کیف انتم کیف زوجتو کا و کیف اولادو کا بادشاہ ورطا غصر شجدہ خطا دی توہین کے راہب تا زوجہ ثابتاو دا خدا کا توہین دے ہاں دیو بندہ تا زوجی ثابتاول توحید دے واللہ تا تاسو چکم نبی بی مریم زوجہ ثابتاوئی فبوہت اللذی کفر تمام خلی جوابی چکم نبی ورطور نکو جوابی ورطور نکڑلو نو علا کل حال اسلام کے رہبانیت نشترے زوادہ نکوما وعدہ بکے بالی طالب امدہ راہب جوڑ کی راہب طالب وعدہ بکے دا نفل دا عبادت نا دا وعدہ ثواب دیات دے دا نفل دا عبادت بعد طالبان وعدہ نہ کئی منگ دے مورو پلاروئی دمارے بچی تا نصیحتو کا منگا اور تا بلا نصیحتو کو بیت کلڑو وعدہ نہ کئی غرق شی وعدو کا چھ بچی دی پیدا شی حافظان بوی عالمان بوی قرآن بوی متعدی عبادت پیدا وعلا کل حال
रुहबानियत पे इस्लाम की निश्ता वैया फत्तकून ला रुहबानियत फिल इस्लाम अत्तक़वा वल मुत्तकी मन यत्तकी नफ्सहु अम्मा नहल्लाहु अन्हु वला तल्बिसुल हक़ मखल कवई हक द बातिल सरा रसूलुल्लाह पनाहु के नूरी न खिदान न जोड़ी की मखल कवई हक द बातिल सरा वला तक्तुमुल हक़ दा तक्तुमु पतलबिसु बाने अतफ्ते है यानी मपटवई हक चगद रसूलुल्लाह ना तो तारीफ है वह अंतुम तालमून तो सपत रशिदा नबी आखिर जमान दे और दागा गनख लग्या दे पटवई लबसा यलबिसु चेता दरबा यदरिबोन राशि दागे माना दा खल्क कवल और चे समियाना राशि लबिसा यलबसु दागे माना दा जामिया चवल अरबी सुदा बर्दस्त जबदा तजवर उदीर सरमाना बदलीगी लबसा यलबिसु दा दरबा यदरिबोना पमाना दा खल्क के दो सर लबसना अलैहिम मा यलबिसून इल्तिबास और दे लबिसा अल्हम्दुलिल्लाह इज़ लम यातिनी अजली हत्ता लबिस्तु मिनल इस्लाम सिरबाला लबिस्तु सिरबाला लबिस्तु सरावीला लबिस्तु अमामा समियाना वला तलबिसु लबस यलबिसु जरा बन रहे ए वला तखलितु मखल्क वही हक द बातिल वला तक्तुमुल हक़ तक्तुमु पतलबिसु बने आता व अंतुम तालमून व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वर कवई मुझ और कवई ज़कात कुर्बानी दान के पैदा कई मुझ च कवई नो द बदनी कुर्बानी न बने यरेगी ज़कात के वर कहनो द माली कुर्बानी न बना द जिहाद द पारा दो बुनियादी खबरी भी जिहाद के तन लगी तन और माल लगी जान अदब कई द जानी कुर्बान हो जान अदब कई द माली कुर्बान हो ए यहूदू इसे मजम कवई और द शाम और दरुम पर नजरानो शुक्रानो नजर मल रही अल्लाह ताला पदाती मान रहे अल्लाह बदरता देख अल्लाह बदरता बला नफकी और बला माल और दौलत दर व अकीमुस सलाता कायम कई मुझ व आतुज़ ज़काता ज़कात और कुर्बानी तदान तैयार कई कुर्बानी था और जिहाद की तो दो खबर जरूरती बदनी और माली वरकाऊ मार्राकियीन रुकू का वही सरदा रुकू का उनको ना द रसूलुल्लाह और द सहाबा सर मुझसे रोके द यहूद पर मुझ के रुकू निश्ता ए यहूदियान उस्ताद दिन मनसूख है अगर मुझ न दे मोतबर चिकम के रुकू नहीं नदी वजन राशि द रसूलुल्लाह मलगरी सही और द जमी मुझ दई तरह कवई वरकाऊ मार्राकियीन पता कदे कि अल्लामा कुर्तुबी पकल तफसीर कुर्तुबी के द जम डेरी मसली बयान करी तफसीर कुर्तुबी में जबरदस्त तफसीर है ये आयत के बला दिम आयत न दा मसाला साबित शवा दा मसाला साबित शवा खुले ने पैसे दर की तफसीर कुर्तुबी में हवाल है रुकू कवई सरदा रुकू कउनको ना अर्राकिईन न मुराद रसूलुल्लाह मुबारक थे अर्राकिईन न मुराद सहाबे किराम दी राड़ी राशि ईमान राड़ी और मुसलमानों पर जमा के शरीक से अतअमुरून अन्नास आयता तो अमर कवई खल्कुता बिल बिर्री दनी कई अगर बुढ़ा यहूदी तकरीर न कोलो च नबी आखिर जमान जमाना निस दूदा और चराग नबी अखपले भी ईमान रानड़ो तासो अमर कवई खल्कुता बिल बिर चेगा ईमान बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतनसौना अनफुसकुम और तासु यिरकड़ी लिख पल जानूना चकला वक्त दर बांधे राशि ने बे इनकार कई अगर वे चे नबी आखिर जमान बराजी और चकला रागे निबे इनकार कुल व अंतुम ततलून अल किताब हालांकि तासु ललई तौरात ए यहूदो नजरानो शुक्रानो दबंदे दो न मयरी गई तासु तदियो नुस्खा खेमा जगह द सबर और द सलात था द सबर और द सलात उसका इस्तेमाल कई न फकीरी में अमाल और दौलत बद नजर नहीं मदद तलब कई फसबर सरा मुराद से न रोजा द रोजोदा नदत कई निब्याबा द दुनिया दगने मतुन तन पसखी गई दग वजन रमजान तशहर सबर हुई
رمضان مبارکه میاشت را روانه ده، خدای دې موږ ټول دغه مبارکه میاشتې ته ورسوي. دې میاشتې ته رسېدلم د الله تعالی انعام او اکرامي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اور راضی فمن شهد منکم الشهر، کم خوش قسمته چې دغه میاشتې ته ورسېدو. ډېر کسان پروسه کالو اوس مړه دي او نه رسېدل، ورته میاشتې ته ونه رسېدل. د رمضان میاشتې ته رسېدل دا هم د خدای احسان. مدد طلب کوي په روجي نیسئ. صبر په درې قسمه دی. یو صبر علی المصیبت دی، یو طالب ته مصیبت ورسېدو، پیسې ته روکې شوې، پلار یې مړ شو او د په هغې باندې انا لله و انا الیه راجعون، دا صبر علی المصیبت دی. یو صبر علی الطاعت دی، روزدار ته څومره لوی تکلیف یې وګی او تګ او پروا یې نشته، دا صبر علی الطاعت دی. حج ته تللی دی، کله منا کې دی کی خوري، کله عرفات کې، کله طواف کې صبر پہ کوي، دا صبر علی الطاعت دی. یو صبر عن المعصیت دی، د یو طالب شوق ته چې ګناه وکړم لیکن په تن لري چې دا ګناه ده او زه به دوزخ ته ځم، نو د صبر درې وړه درجې مراد دي، چې هغه صبر علی المصیبتی، که صبر علی الطاعتی او که صبر عن المعصیتی. دا درې وړه مادې د صبر په ځان کې پیدا کوي او په دې باندې مدد طلب کوي. والصلاة او مدد طلب کوي په مسترا. په مسترا مراد ته صلات معروفه ده، یا دینه مراد دعا ده. صلات په معنا د دعا سره مستعملېږي. د مستوجنا په انسان کې عاجزی او تواضع پیدا شي او د مز پابندی انسان د فحشاو او د منکر نه بیا چې کومنو بچ کوي. وانها لکبیرة وانها دغه مز ضمیر قریب تراجه کا ارجاء ضمیر الى المرجع القریب اولا من ارجاعه الى المرجع البعید. وانها دغه مز چې ده لکبیرة گران خبر دا الا علی الخاشعین، مگر هغه خلق چې د خدای نه یریږي. څوک چې د خدای نه یریږي هغه ته مز ګران نه ده. مانګې نه ګوري خپې په مو کې کشتۍ راکاږي، هلکه مزو که یاره جي ګرانه خبره، هلکه څنګه ګرانه ده ظالمه، خپې خدای سم په مو کې دي او به در سره نږدې دي، راشه په مخ باندې مې ولکه واچو، په لاس او د سر مسو که مزو که پانډي درده نه څومره ټرکه دو منه بورۍ ټالو ته لګیا ده ښېګئ نماز استاد بڼه وکړه ډېره ګرانه خبره کیسه ګرانه ده. 2 منه بورۍ بره د امبار سر ته خېرګول ګران دي او که نه په 1 منټ کې ستا 10 کېږي او 3 منټو کې به موضوع کې خبره خلاصه ده. نو وانها لکبیره دغه مز ګرانه خبره ده الا علی الخاشعین، مگر چې د خدای نه څوک یریږي. څوک چې د خدای نه یریږي هغې ته مز کې خوند ملاویږي. رسول الله فرمایي جعلت قرة عیني فی الصلاة، زما د سترګو یخوالی په مز کې دی. واقعي چې سړی مزو کې نو سترګې یخې شي، خوشحاله شي، اطمینان حاصل شي. یا د انها ضمیر استعانت تراجی کا، و انها دغه استعانت بالصبر والصلاة مرجع عامه ده چې صراحتا مذکوره وي او که ضمناً وي. اعدلوا هو اقرب للتقوى ده هو ضمیر عدل تراجع ده، ځکه په هر مشتقی کې مبدا د اشتقاق هغه پرته ده. استعینوا کی استعانت پروت ده، دا قانون ده هر مشتقی کې مبدا د اشتقاق یعنی هغه مصدری معنی اپا کې پرته ده. لکه اعدلوا هو ده هو ضمیر عدل تراجع ده، ځکه اعدلوا کی عدل پروت ده، استعینوا کی استعانت پروت ده. وانها دغه استعانت بالصبر والصلاة دا گرانه خبره ده الا علی الخاشعین. روجه په بعد خلکو باندې دومره ګرانه وي چې ویني سي نو سترګې راوځي. ډېر خلک روجه نه نیسي، ګرانې بګیلې مړ دي یو ځل چې چا زندګۍ کې روجه بیا د هغه نه تمه مه کوه، تمه مه کوه. واړه واړه بچي د 6 کالو د 7 کالو باقاعده روجه ونیسي، لیکن غټ انډا پهلوان او یاره دي ګرانه خبره ده، روح میں لگیا دے ہوئی. خاشعین سوک تھی الذین داغا خلق دے، الخاشعین پر ترکیب کے منعوت تھے او الذین داغی دا پرانات و صفت تھے. خاشعین غدی یظنون چہ غی یقین لری دلتظن پر مانا دے یقین دے،
अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम चिदमगा बदा अल्लाह सर मुलाकात कीगी बास बादल मौत मनी खाशिईन बास बादल मौत मनी चिदा मर्ग नपस या बदा अल्लाह ताला दरबार की हाजिरी भी और सर व मुलाकात व अन्नहुम इलैहि राजिऊन खाशिईन यकीन लरी कि मंगा बखास कर अल्लाह ताला तरजू को आखिरत के बदा अल्लाह ताला अमख के मंगा उदरीगु या बनी इसराइल ब्या तज़कीर बे आला इल्लाह ए द याकूब अलैहिस्सलाम बचो या बनी इसराइल अज़कुरु ए द इसराइल अलैहिस्सलाम बचो उज़कुरु याद कई इसराइल गैर मुनसरिफ तो बकैलमियत टेबल पर और जुमला उज़कुरु निअमती याद कई निअमतुना दमा अल्लती निअमतुना अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम माता फजीलत कर दे अलल आलमीन ए अला आलमी ज़मानिकुम सासो का ज़माना की सासो पटोल खल्क बाने आलम ये आलमीन दा आलम जमदा और आलम मासी वल्लाह तो वही ज़िक्र दा आलम दे वजूद और वहदानियत तबारी ताला बाने वत्तकू यौमन और उयरी गई अलल आलमीन ए अला आलमी ज़मानिहिम ज़िक्र रसूलुल्लाह मत पटोल उचकते कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर जो अलल आलमीन न मुराद अला आलमी ज़मानिहिम वत्तकू यौमन उयरी गई दागर दिना तज़कीर बिमा बादल मौत कुरान की तज़ाकीर सलासा इस्तेमाली की तज़कीर बे अला इल्लाह तज़कीर बे अय्यामिल्लाह तज़कीर बिमा बादल मौत दा तज़कीर बिमा बादल मौत से उयरी गई दागर दिना चाहरत द क़यामत था यौमन अजीमन दी यौमन की तनवीन द ताज़ीम द पारा दे अगर अज मामूली रज न यौमन अजीमन ला तजदी नफ्सुन अन नफ्सिन कि बदला बनशीवर कोले यो नफ्स हसना द नफ्स सय्यअना यो नफ्स मोमिना बदला बनशीवर कोले द नफ्स सय्यअना शैअन ज़रबर नूह अलैहिस्सलाम उलुल आज़म पैगंबर अगा पल बची दा नफनशीर कोले इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह इन्नहु अमलुन गैरु सालिह बदला बनशीवर कोले फिदिया बनशीवर कोले यो नफ्स हसना अन नफ्सिन दे यो नफ्स सय्यअना शैअन ज़रबर वला युक़बलु मिनहा और न बशी कबलो ले दगा नफ्स हसना शफाअतुन सफारश या मिनहा दगा नफ्स सय्यअना अलता शफाअत सोक नशी कोले इल्ला बिइज़्निल्लाह दा अल्लाह ताला पैदन माने नफी शफाअत कहरी दा अल्लाह ताला पर दरबार के सोक कहरन शफाअत नशी कोले चखा मखा दरी किस्म शफाअत ते बोले यो शफाअत बिल वजाहत यो शफाअत बिल मुहब्बत शफाअत बिल वजाहत पे जने बादशाह पयो सड़ी दा 500 हुकुम लगोलू और ददी सड़ी और बुढ़ई मोर दा अगर आला वजीर आला था कि बादशाह सलामत जमा पजुई दा 500 हुकुम लगोले तो बुढ़ई मदद और फरजो तमड़शु या मां पर सरमड़ा कई वजीर ते जड़ा के जब बुढ़ई गानो जड़ा गान तो मालूम जो वजीर आला नरम शु वराले बादशाह था बादशाह सलामत ताप प्राण की बाइंद 500 हुकुम लगोले प्रेगिरा बुढ़ई मोरे मातरा गली वो ढेर जाता वजीर आला तुमरा खतरनाक थे कि बादशाह यरीगी कि बादशाही तो खराब हुई बारी वजीर आला सम वजीर आलाई सदर ममलकत दागने यरीगी क्या समझे वजीर आला से भी नो वजीर आला बादशाह तो प्रेगिरा बादशाह वजीर आला ने यरीगी प्रे खूब दा शफाअत बिल वजाहत जब वजीर आला वजाहत और अगमख बादशाह तुम रगरान दे चिदागना बगैर बल से कोले निश और यो शफाअत बिल मोहब्बत यो बादशाह द बादशाह लुर
پډیر زیات مینتونو باندې کړی دا یو بادشاہ د بل بادشاہ لور پډیرو مینتونو د بادشاہانو جرګې ورته بوتلی دي او دا بالکل رکنی ونه ده پدغه خزه او بادشاہ په یو سړي د پانسۍ حکم لګولو هغه بوډۍ د بادشاہ خزې تراله او هغې ته یې جړه او فریاد وکړو او دا غېړه په یو سوځېدو خاوند دې کور ته راغی خاوند ته وایي هغه سړی پرېږده سړی پرېږده بوډۍ راغلي وه او زما یې خوړه بالکل بادشاہ د ښځې نه یېرېږي ښځه د دې خبره نه منم رانه تختی پلار کړه دا خو ما په جړا چرته موندلي ده یکدم هغه خبره ومني دا دواړه قسمه شفاعت د الله تعالی په دربار کې نه دي موجود نه څوک چې کوم نه په الله تعالی غالب دی او نه د الله تعالی زوجه هلته شفاعت بالاذن دی شفاعت بالاذن اوږده حدیثونه تاسو ویلي اکثر پکې د دورې طالبان ناسي د قیامت پر ورځ باندې به چې غرض ډېره لویه اوږده ده خلک به ټول آدم علیه السلام ته ورشي کتاب البشر الله تعالی دربار کې سوال وکړو الحمدلله یهدیکم الله ویصلح بالکم آدم علیه السلام به عذر کی چې دا الله تعالی د عقل د شجرې نه منع کړو ما او ما عقل د شجرې کړی دی ورشئ نوح علیه السلام ته نوح علیه السلام به معذرت وکړي ابو ابراهیم خلیل الله ته ورشئ ابراهیم خلیل الرحمن ته به خلق راشي ابو موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام به عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام په خلق ته ځان څه مکړوي د دې لپاره خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم تمام مخلوق رسول مبارک خدمت کې راشي چې الله تعالی دربار کې سوال وکړه رسول الله مبارک په الله تعالی په دربار کې پسیده باندې پروي روایت کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې دا الله تعالی هغه محامد بیان کوم چې په دنیا کې دما په جباړو راغلي الهامي حمد او ثنا به الله تعالی بیانېږي د خدای د رحمتونو دریابونه په جوش کې راشي او رسول الله مبارک ته حکم ملاشي ارفع راسك يا محمد اے محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سر مبارک پورته کا سل توتا اشفاعت شفاع کو شفاعت تا شفاعت بچکم نو قبلی دیتا ہوئی شفاعت بالاذن علماء تمام اللہ اجازت ورکئی شہید تمام خدای اجازت ورکئی حافظ دا قرآن تمام ورکئی چوکہ دلسو کسانو شفاعت دا شفاعت بالاذن دے نزل کی دا کم شفاعت نا سلب شوی دے گا شفاعت بالقہر دے سوک دا اللہ تعالیٰ پا مر کے شفاعت بالقہر نشکو لے چاگئی تا شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالمحبت ہوئی التبا شفاعت بالاذن بالاذن بالت چکم دنو شفاعت کی ولا يقبل منها او نبشی قبل لے دا نفس سیئنا شفاعت سفارش نفی شفاعت قہری لدی موجودہ نفی شفاعت قہری سو قہرن الت سفارش نشکولے ولا يؤخذ منها او نبشی اغشتے ددغ نفسی سیئنا عدل فدیا الت فدی میں دی بانی بیسرے نخلاسی ولا هم ينصرون او نبدائی مدد کی ریشی پا یہودو پا نصارا و رد اغیبوی نحن ابناء اللہ و احباؤه ایس نشتا ولا هم ينصرون کدی ٹول جمم شی ندیو بل چکم دنو مدد نشی کولے ولا يؤخذ منها عدل عدل انصاف توئی دا دو تنو پمیز کی چه انصاف کی دیتا عدل وی یو ستاس و عدل چه کافیت مویلو عدل نحوی کدا عدل تقدیری دے او کدا عدل تحقیقی دے وَإِذَا نَجَّيْنَاكُمْ دام انعام دے تذکیر بآلاء اللہ او تفصیل ما اجمل سابقا تفصیل ما اجمل سابقا مخی سویلی شیو اذکروا نعمتی زما جنس نعمتنا یاد کہ یغا کم دی آدادی دا تفصیل ما اجمل سابقا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کلچ ما توست نجات درکو من آل فرعون دا فرعونیانونا نجیناکم دا رسول اللہ پا زمانہ کی یہودو تا خطاب دے او نجات خو اللہ تعالی دا غی نکونو غر نکونو تور کرو تخم ممنو تاز خدا غا نکونو نا پیدا ہے
نو د نیکه نجات دا د نسی نجات دی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ د فرعونیانونا یسومونکم چه غیب رسول تاسو تا ناکار عذاب دا قدر کل ناکار عذاب سو یذبحون ابناءکم تفسیر القرآن بالقرآن او تفسیر متصل لجزاکم اللہ یذبحون ابناءکم غیب علال والستاسو زامن نجومیانو او کاہنینو فرعون تویلیو چې بنی اسرائیل کو یو بچے پیدا کیږي او داغه د الله خبره بادشاہي تبا کیږي دې څه چالو کوم دې بس بنی اسرائیل کې چې کوم ملک پیدا کیږي ختم ہوا چنانچہ سرکاری اعلان وشو چې بنی اسرائیل کې چا کر ملک پیدا شي یکدم تانی تب رپورٹ کوي خلک یریدو د فرعون الک په پیدا شو ورال تانه کې یمن کر ما شمرا غله نو جنات براغه پولیس ور سره او مقده کې معصوم لال کو مور پلار ورته قتل يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم او لونه به ورته جون پرې چې خدالول څه سنوي لکه چې کاهنین نجومیان ورته الله سبحانه دا بادشاہي خرابي پکا چې ويستحيون بناتكم ويستحيون بناتكم دیبن مقابلہ کی بنتی اللہ قرآن بلاغت نہ قربان شو قرآن دانا وہی کہ جو اندائی بے پر خودی بناتکم ساسلونا بلکہ ویستحیون نساءکم دا خود مثال دا بکیانی دے بکیانا دیر درد لوئی گی جنہی چی دا اشپاگو کالو شی بے پورا خلطی دوڑا شیوی نو دا جنہ کئی چستاسو پا کورونو کی لوئی شیوئے نو بنی اسرائیل کی خوبدوانان نو نو دا جنہ کئی بچاتا و دیدی قبطیانو تا نو دا قبطیانو نا چی دا خود اولاد پیدا کدو اغبام قبطیانو نو فرعون ظالم دا بنی اسرائیلو تخم استو تخم چیو بنی اسرائیل ان پا کی پاتی نشی پیو قوم کی چیزوانان نی او اگا جنہ کئی لوی شو دا بل قوم تے وعدہ کی خو نسل بدا غی نصابی گی دا نسب نسبت خپلات تکی گی نو فرعون در باندې دمر سوء العذاب راوسته او چې تاسو تخم رقول دا جرمنیان دي دا انګريزانو سره نه لګي بالکل چې جنگ عظیم کې دي ظالم بچو خودم کا تخم رقول دا خلک موږ سنا سمج او جرمنیان لا دنیا کې شتا د دمر لوی عذاب در کولو چې تاسو نام او نشان رقولو یذبحون ابناءکم علی الاول زامن استاسو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ او یو قرات کرے یذبحون مخفف وَيَسْتَحْيُونَ او جوندئی پری خودی نساءکم بی بیان استاف نساء ورطا بی اعتبار المعال ہوئی پڑی جنہی تا چخذوے بی اعتبار المعال وفی ذالکم او پدغ مذکور کی بلاء من ربکم آزمائشو دا جانب دربنا عظیم اخستاس نسل کشی کولا نسل در تختمولو بلاء پمانا دا ابتلام راضی او بلاء پمانا دا انعام راضی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اغا وقت میاد کئی انعامات کی تفصیل ما اجمل سابقا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کل چمگا جدا کو بتاؤ سرا بحیر قلدم فرقنا فلقنا بکم اے لکم ساسو دا وجن منگا غدریاب کہ دول سلار جوڑے کے بے سببیہ دے بحر نا مراد بحر قلدم دے گورے بعد مفسرین دریائے نیل لکلے لے نیل بحر نلے نیل نہر دے جاد منگا کوڑی کسی تیری کی دیتا گورے بحر کابلو نوے بحر کابل خلق میں جوڑا میں دا نہر و کابل لے نہر سین تا ہوئی اور بحر سمندر تا ہوئی بحیر قلزم دیر لوی سمندر دے دیر لوی سمندر موسیٰ علیہ السلام سرد قومنا دا بحیر قلزم غاڑی تا بنی اسرائیل چگی جوڑو کی چی غرق تکو رسترا با دے آگر فرعون را روان دے دوڑی اخکاری اسنمان سوارا مخی اللہ تعالی حکم کو چی دا امسا دے پری سمندر ہوا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ
بحر نہ مراد بحر قلزم فانجیناکم زه بحر قلزم سره خوا کې تیر شم لیکن نمغه استاد معوض عوض هغه د بورسعیدو هغه د جیاد کپتان کوشش کوي چې کوم دی کې فرعون غرق ته چې دا غینه لري لري اوس هم په سمندر کې طغیانی ده حدیث کې مرادي چې د معذب قوم په ځای باندې تیریږي نو جاړي او د الله تعالی نه پناه غواړي مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه ما بوتلو قرآن ثمود وثمود الذين جابوا الصخر بالواد دا د مدینه منورې نه 4.5 میټر په جانب شمال ده مولانا دې خدای وبخي کورونه داسې مخامخ کاری لا نړلو پچو پچو جوړل ډېری جوړل پچو پچو چې خدای موږ د عذاب او ساتي دغه چې هغه عذاب چې په غیر هغه بعضې کورونه ورته تس نس کړي منها قائم وحسید بعضې کورونه دغه خلا ولاړ دي اورونو کې دنه کورونه جوړ کړي دي او بعضې سورې شوي دي نو په پټو کې د دې جمعه څومره غټ کاڼي پاتې لګا دا څومره غټ جمعه چې ده دلته یو غټ کاڼه پروت دی بل کاڼه هلته پروت دی بل هلته پروت دی مولانا بیا ډېر جړل او یاره دا دل چې که خیرې پنډۍ ته ورشم نو د قرآن ثمود پوره نقشه به طالبانو ته بیانوم ما خو به مخکې وي هغه غرونه به لکه هغه هم د غرونو په شاني دا خو ما تشبیه سمه نه ده ورکړې دا دل به خیرې طالبان او ما ته ما سره واده وکړه آینده کال ته ستا ټکټ وکټ پما قرآن مجید کې او په حدیثو کې چې د کمو کمو ځمکو ذکر راغلی هغه ګورو چې یو مفسر یا یو محدث هغه ځمکه کتلې وي بیا طالبانو ته ښه بیان کولی لیکن قدرت ته نه وه منظوره دوبۍ کې شیخ القرآن رحمت الله علیه جلسې ته روانو سټیج ته ورسېدو پړ باندې دوراره روالته شهید شو وفات شو لوی سړی و الله اکبر ډېر لوی مجاهد و وعلى كل حال منها قائم وحسید بعد دینه په دې ولاړ دی او بعد بالکل چوره چوره چې کم نه شوي الله اکبر فانجیناکم ما نجات در کو تاسو ته واغرقنا آل فرعون فرعونیان مو ټول غرق کړل د فرعون نوم څو بعد مفسرین وایي دا خپل نوم قابوس څو کوئی ولید ابن مصعب فرعون لقب ده هر سړی چې د فرعون په بادشاہ د مصر بادشاہ به شم هغه ته به فرعون وي لکه زمونږ د مصر ته صدر مملکت وایي څوک ورته چیرمین وایي څوک ورته ملک وایي څوک ورته څه وایي څوک ورته څه وایي وانتم تنظرون اے بنی اسرائیل تاسو قتل چې سمندر څنګه هغه ډوب کړ تاسو کو بیغمه پوری وتی لیکن فرعون او داغه فوج چراغه نو سمندر ډوب کو تاسو په خپل سترګو کتو وانتم تنظرون تاسو نکونو قتل د نیکی قتل دا داسیله کدن وسی واذ وعدنا موسی کله چې موږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره 40 لیله د سلویخت شپو او یو قرات ته واذ وعدنا دغه وجنا وعدنا کې غالب وګدنه لیکل شو بلکې دا واو د پاسه داسې وړي کې غونډه الف دا دو قراتو ته اشاره ده واذ وعدنا کله چې موږ وعده وکړه موسی علیه السلام سره موسی د عبرانی کلمه ده د موسی معنا ده منشول من الماء منشول د اوبونه راایسته شوی موسی ته موسی ځکه وایي چې د مور په صندوق کې وغورځولو او خور ته ویل صندوق په دریاب کې غلغونه پرېږدو بیا تماشا کوه چې کوم طرف ته ځي نو د دریای نیل له مخکې یو نهر جدا و چې هغه د فرعون د بنګلې خوا کې تېر شوی بی بی آسیه سره د خپلو ویندو ناسته وه څه ګوري چې په هغې وړوکي لښتي کې یو وړوکې غوندې بکسره روانه ده ویندې ته ویې شابه دا بکه سوني وه دې کې څه دي چې ویې نیولو ویې کته هغې کې موسی علیه السلام و نو د موسی معنا منشول من الماء وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لیلہ موسی علیہ السلام د عمران په کور کې په مصر کې پیدا دی او د موسی علیہ السلام زمانہ د عیسی علیہ السلام نه 1500 کاله مخکې ده 1500 کاله مخکې ده الله تبارک وتعالی د موسی علیہ السلام قصه په قرآن مجید کې په 16 سورتونو کې کوم نه ذکر کړی ده
او دا په تمامو قصو کې زیات مقرره ده. قرآن مجید کے بعد کسی صرف یو ځای کې راغلی، یو ځای کې صرف لکه د اصحاب کهف قصه، لکه د موسی او د خضر قصه، لکه د یوسف علیہ السلام قصه، او بعد قصې قرآن مجید کې دوه ځای راغلی، بعد درې ځای راغلی. د آدم علیہ السلام قصه قرآن کې پاتو سورتونو کې ذکر ده، لیکن د موسی علیہ السلام قصه په قرآن مجید کې په 16 سورتونو کې ذکر ده. باید اینو کې یو شان تفصیل له باید دغه وجنه علماء بیا کتابونه ولیکل. قصص القرآن د علامه ابن کثیر بهترین چې کوم نن کتاب دی د قرآن قصې پکې جمع کړي دي، د تمام سورتونو نه یو قصه مرتب کړي ده. او قصص القرآن د علامه حفظ الرحمن سیواری اردو کے پدریو جلد کے بہترین کتاب ہے. حفظ الرحمن سیواری سے زبردست عالم علماء بیا مستقل کتابوں پر قصص القرآن مان لکھلی. وعلى كل حال موسیٰ علیہ السلام دا کنعان تکور کے پیدار ہے، اصلی وطن اگا دا بنی اسرائیل اگا شام دے. موسیٰ علیہ السلام پدا سے دور کے پیدار ہے کہ کاہنانو جادوگرو فرعون تویلی چې ګوره معصوم پیدا شنو مړکوي کني خرابېږي. نو روزانه به څومره معصومان په کورونو کې جلادینو هغه ذبح کړل. موسی علیہ السلام ته پیدا شنو خدای پاک د حضرت په مور کې دومره مینه پیدا کړه چې دا بچي خو پولیس ته نه ورکوم، پټې لوی اولو پټ. لیکن روزانه به اعلانات سخت کېدل، روزانه به اعلان کېدو ګوره که چا کره معصوم بچی ومونتی شو نو مور او پلار به یې ورسره وژنو. اور سرد آرڈر سختی دو اللہ تعالیٰ دا موسیٰ علیہ السلام دا مور پڑکی دا آواز چولا چرا پولیس تولی اطلاع ورکوما نما پا مخی بیالا لئی او دا بدما برداشت نبہری یو بکسے ورطا جوڑا کدا لرگی او پاگے کی پجاموں کے ان غفتو پی ورطا ورکل او خور تیوی مشر خوری وچدارو غدل پٹیلا نے پٹکا بڑکے بکساو بڑکے معصوم او دریاب کې داسې وخت وګورده و چې څوک په غاړه ماړه باندې نه وي او بچی بیا لږ لرې لرې پورې ورسره لاړم شه چې کوم طرف ته دا بکس دي مري خو به هسې مري، لیکن زما مخکې خو به نه مري که نه. نو خورې هغه بکسه د لوپټې لاندې کړه او ویې کتل چې دریاب په غاړه خو څوک نشته، نه دریا یې نیل کې روغونې دا بکس وروغونډول. او مور ورته ویلم چې نو دا دریاب په غاړه غاړه روان او دارې ناغره کړه خو یو نظر به یې داسې وکتو چې بکس کوم طرف ته روان دی، بیا به یې دې پله کتل. مخکې قدرتي یو ولد فرعون دغه ته دا بکس قدرت په مخې طرف ته متوجه او دا هم په څه طریقې سره هغې شاهي محل ته په لویه دروازه راورته څه ګوري چې بي آسیه او زنانه د هغې بکس په تماشه دي. بیند ته حکم کو چې صاحب دا بکس راوړه ته بیند دا بس بیمار و برګای و خو چې بکس پهلاس تا ټول برګه مراد لاړو سرمنه روغه خلک کې جاری په بکس شو چې دې بکس کې څه کمال لچا برګای لګیا دا سمش بکس چې پرانستو حسین او جمیل بچي فقیر بیا سی اولاد اچھا اگر کونه ول خپل کو چیرې دا خو دا ما بچي وي وی شابه دا بچي خدای خبر د کم دین راغله شابه دا نه نو تناوي کوي دا کومه دا نه چې اولاد نه دغه پسینه کې بیا پي د دنیا دا نه را لید کړه فرعون دا بادشاہ د خدای امر. لیکن موسی علیہ السلام وحرمنا عليه المراضع دیو بی بی پي نس خورم ولاړه ندی په خپل معصومه جبه وي چې ماته یو خبره معلومه ده چې دې شي دا غي پيوس کی بادشاہ خو وی شي دا معصومه سوي وی دا وای چې ماته یو خبره معلومه ده دې شي دا شابه وی دا بچي موزه مګه دې معصومه سره شابه به ما تضرر ولا الله تعالی په دې طریقې سره موسی علیہ السلام خپل مور پر بیا چې کوم دنه ملاو کو کې تقر عینو دې لپاره چې سترګې یخي دې راغې نه پس دا ژوندۍ تیریږي او د دشمن په کور کې لوی د دشمن و موسی الذی رباه فرعون مرسل اغا موسی چې فرعون تربیت کوي پیغمبر دی و موسی الذی رباه جبريل کافر او د کوم موسی چې تربیت جبرائیل کوي سامری داغه کوم موسی
او هغه آرامي پیدا امور یو غار کې پټ کړو فرشته براندو هغه ته به خوراک تنظیم کولو چې فرشته د کوم موسی تربیت کوي هغه کافر دی او چې فرعون په کور کې کوم موسی هغه پیغمبر دی الله تعالی په داسې طریقې سره د خپل بندګانو تربیت کوي او بیا یو ځل موسی علیہ السلام د غرمې په وخت کې په مصر کې روان دی غرمې نه اکثر خلک دی او عربي بلاد بیا ګرم وي سګوري چې پلار کې دا یو قبطي او د بني اسرائیل خپل کې جګړه د قبطیان خو حکومت خلکو لکه دلته چې انګريزانو او په مسلمانانو به ظلم کولو او بني اسرائیل خو د موسی علیہ السلام د قوم نو هغه بني اسرائیلی موسی علیہ السلام ته فریاد کو دي عالم نه خو اخلاص کا کمزور ہے او دما وਹੀ نو موسی علیہ السلام هغه قبطي ته ادبن او سپیړه ورکه چرته ډبي التا ادبي موسی علیہ السلام ته الله طاقت نو معلوم فقضا علیه قدم اوده کې ساو گزارې بس باندې مړ کو موسی علیہ السلام څخه چې خدای ما هو د ادب د پاره او سپیړه ور کړیو هغه بالکل ختم هر ما سوکو خلق راځي شو ګوري سړی مړ دی پولیس ته اطلاع ملاو شو اعلانات شو چې لکه پلان کې محله کې مړ بیا مونږ شوه دی او قاتل نه معلوم पुलिस बाकायदा लगे आ रहे तफ्तीश कई खबर पता नहीं कि कातिल सो बल रब्बिया मूसा अलैहि सलाम पे औलार रवानो मत बनी इसराइली दा बल कितनी सर लगे आ झगड़ा शुरू करी दा खन खुमन दे विरासत में खलास का मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइली ता वसो इदा अपने सरदार झगड़ों न बगैर बल सरकार दिखाओ कना उसे अलग होगा और पता गरज बया मूसा अलैहि सलाम भी चेहरा दगा कितनी बात सुनी सुन तपेड़ा में पेड़ा तनोबा समझ का मा गुजार में सम गुजारी बन इसराइली हुए नहीं दो चे पखला कोई को समाता होगा और तभी तो सर न बगैर बन सरकार दिखता अगर भी जोड़े सपेड़ा मारो बाकी बात जोड़े वजरी लुचे रहे कि जे मारूट ने जो सड़े वजले बावजरे खबर न सर से पर उन्हें कातिल आप मूसा अलैहि सलाम ने पुलिस का पता लगेगा फिरौन खबर और रसेदा शाह भाई वीरी सही गिरफ्तार की देखियो सड़ी सी ईमान वाले मूसा अलैहि सलाम आप मंडा मंडरा ले यूज होगा साखिलाफ पुलिस बाकायदा रवान ने गिरफ्तार ही दी मूसा अलैहि सलाम पे लंगा लारबा न्यूदी और दुआ की चखरा माता दा सफर आसान की उसी जब सर द हुकूमत बल हुकूमत हो गया अल तस्वर दी योगना दा आगे सारा बला गड़ी बिजीरी जेम्स सड़े शिवे दा आगे उन्हें सोरी तक नास्तु सुगूरी चिद्वदा नाना पबोर होगी एक पले गड़ी मना कई वाटेवे वाली ये बस नम नपला बुलावे और उन्हें मुश्ताना मुझे लागड़ी सारा او دا بوکړه را درنه دا پانی چروبا سينو اول خپل غړي وبکینو بیا غینه چې ستا تیرا پات شنو بیا اخر کې موږ خپل غړي هغه باندې سينه پیغمبر کې دو صفاتونه چې هغه تمام صفاتونو نه زیات غالب وي اسخه پکې تمام صفات حسنه موجودي لیکن امانت او غیرت دا پیغمبر کې د ټولو نه زیات د موسی علیہ السلام غیرت دا برداشت نه کړي تو سری لیکن دې باندې کوي او څه شوی ته وشار اول نو تور څه غړي او به کوي بیا خپل غړي او بکوي وی مل مکتا کی نور ان تو ورته بوکو بس ابو کما سره پیندو کسان نشتا د اوس د سرونه نه چې بوکا جوړه کیږي خو بلا او برا دي بلا کسان بجمع شو موسی علیہ السلام لري اسم الله تعالی موسی علیہ السلام تډیر جلالی بدن ورکړو ټول لري شو ای اوس په پتاو لګي ملما موسی علیہ السلام نو سو بوکی یکدم راوي پورا غل طالب ورکړه ټول چې ویری دل چې هو موږ واسطه نه په شریکه دا بوکو باسو ک ډیرا تاسو شو ټول را پیدل یې را ولې دا غړي را ولې دانانو چې خپل غړي وبکي دا غړي وبکي وې دی او ولې لاندې کېناستو الله تعالی ته وایي چې خدای دا کار ما اگر ازار پارو کو سندر بما انزلت الی من خیر فقیر خدای دا خستا دا فضل
احسان چې کوم دنه محتاج یم دا بیبیانې چې لاړې کور ته نو د والد صاحب د شعیب علیه السلام نظر لږ کمزوری و دې بچیانو نن ولې دا مخکې رالی معلومیږي نن مو جوړې ستر پرده نه ده کړي د خلکو په ګوډو کې مو جوړې کړي دغسې وردن نه کړي به کړي مو دي نن خو دې نه دا جي مونږ خو دغسې ناستو یو مېلمه راغی ډېر محترم او معظم و مونږ ته برف نه کتل خو مونږ نه تپوس وکړو چې دا ولې او بیا شپنو ته بلا غوسه وکړه چې شرمېدلو شرم نه درځي تورسري غریبانان یې دغسې دي او تاسو خپلې ګډې اوبه کوئ نو خلک ورته یې که ته تکړی خو ورته بوکې وباسي یاره دا جي څه ډېر لوی طاقت پکې په یوازې دانې یکدم څو بوکې وویستې او تالاب یې ډک کړو او زموږ ګډې اوبه کې یاره دا جي مونږ ته خو ضرورت دی چې زموږ د ګډو د سرونو دپاره څوکي نو که دا ځوان ورته یې ورشئ که نه بچو رایولئ نه یوه لوري په بورخه کې راله او موسی علیه السلام زما پلار تا بلی لیجزیک اجر ما سقیت لنا نو موسی علیه السلام ورته ته ما پسې رستو راده او ما ته صرف لاره سمه چې ښي طرف ته راتاو شه او بیا موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته ځي ټوله قصه ورته بیانوي چې دا چل دی دا چل دی دا چل دی زما خلاف وارنټي ګرفتاري ده هغه ورته پروا مه کوه دلته د هغې حکومت اوس نشته او بیا ورته وایي که ته ما سره دا ګډې سره زه به درته یو لور په نکاح باندې درکړم ځکه لوڼو ورته وایي چې د ګوډو د سړولو دپاره داسې نوکر پکاري چې هغې کې دوه صفتونه یو امانت او بل خیانت دا دغه غیرت امانت کې چې خیانت نه کوي نو طاقت خو ورته معلوم شوی او غیرت هم او دارنګې امانت دا و چې بیبي ته وایي ته ما پسې راځه ما نه مخکې مه ځه دې نه امانت معلوم شو نو بیا د لسو کالو واده وشوه چې دا ګڼې به سره اوږده کیسه ده بیا لس کاله پس موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته یاره د خپل وطن ته ځم چې کم از کم د